الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو مشرانو کشرانو سپنروبو، ما ستاسو وړاندې د الله جل جلاله د کتاب مبارکنا یو آیات او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه یو حدیث تلاوت کو. د الله جل جلاله نه دعا گویم چې الله پاک دې زما په جو باندې حق او سچ جاری کی، د ټولو نه اول زما د پاره او بیا د ټولو اوریدونکو د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. عزتمندو، په تیرو جمعو کې مونږ یو سلسله شروع کړې وه په تربیت د اولاد باندې، او مرحله وار هغې باندې مونږ تفصیل بیان کو. یوه مرحله وه د 7 کالو پورې، دویمه مرحله وه د 7 نه د 14 ساله پورې، او دریمه مرحله وه د 14 نه تر 21 پورې، او څلورمه مرحله وه د 21 نه تر د مرګ پورې. نو په تیره جمعه کې مونږ خبره وکړله چې بچی دې کله بالغ شي نو هغې له په ټیم باندې واده وکړه، ښه رشته درته میلاو شي. عزتمندو، چې کله بچی له مور او پلار واده وکړي او انګورې کور ته راشي، نو دا بچی مخکې ښه سم دمي د مور او پلار خدمتونه کوي، مور او پلار له خرچه ورکوي، احترام یې کوي. خو چې کله نه دا واده وکړي د هغې نه بعد بیا په دې کې تبدیلي راشي. نو د بچپن نه واخله تر د زلمي توبه پوری او د واده پوری پلار په دې باندې خرچې کړي، د دې ضروریات یې پوره کړي. خو لیکن کله چې د دې واده وشي او په سینه کې زور پیدا شي، نو بیا په دغه وخت کې د دې رویه بدله شي. د پلار هغه تمام احسانات دا هیر کی او هغه هر څه وروسته واچي، او د خپل مور او پلار سره بدتمیزي او بې ادبي شروع کی. نو په دې حوالې سره به مونږ خبره کوو چې څرنګې د بچي حقوقو په پلار باندې، نو دغه رنګې د پلار هم څه حقوق شته دی په بچي باندې. په دې آیات مبارکه کې الله جل جلاله فرمایي الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، چې د الله جل جلاله سره به تاسو څوک شریک نه جوړوئ، او د مور او پلار سره به احسان او ښېګړه کوئ. دلته کې الله جل جلاله د خپل عبادت سره سره د مور او پلار د ښېګړې ذکر هم وفرمایلو، او دا خبره واضحه کړل چې د عبادت سره سره د مور او پلار خدمت کول، د مور او پلار سره حسن سلوک کول دا واجب دی. لکه څنګه چې په سورې لقمان کې وفرمایل ان اشکر لی ولوالدیک، چې زما شکر ادا کړئ او د خپل مور او پلار شکر ادا کړئ.
یو کس رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وی په اعمالو کې د ټولو نه بهترین او ښه عمل کم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په خپل وخت باندې مونځ کول. د سوال کوونکي بیا تپوس وکړو چې د مونځ نه بعد کم یو عمل بهتر دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کول، د خپل مور او پلار ادب او احترام کول، د خپل مور او پلار خدمت کول. که بل حدیث کې راځي وی دا مور او پلار چې دي نو دا ستا د جنت 2 دروازې دي، ستا خوښه ده. که د دې دروازو حفاظت ته کوي او که دا دروازې ته ضایع کوي، انسان دا پتا باندې منحصره ده. الجنة تحت اقدام الامهات، دا جنت چې دی د مور او پلار د خپو لاندې دی. الاب وسط ابواب الجنه، دا پلار چې دی دا د جنت هغه منځنۍ دروازه ده. که یو کس دا وایي چې زه جنت ته لاړ شم، ډېر لوی لوی عبادتونه کوي، ډېر صدقې او خیراتونه کوي، په معاشره کې ډېر ښه انسان مشهور دی، خو په کور کې د دې رویه د مور او پلار سره ټیک نه ده. مور او پلار ته تکلیف رسوي، ایذا ورته رسوي، بدتمیزي ورسره کوي، نو دا خبره واوره چې جنت ته تلل بغیر د مور او پلار د رضا نه نشته. دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مور او پلار چې دي دا د جنت 2 دروازې دي. نو که تا خپل دا مور او پلار خوشحاله کړه، نو د جنت دا دروازې به ستا دپاره کولو شي. او که چېرې دا مور او پلار دې خوشحاله نه کړه، بلکې کله دې چې واده وکړو او کور ته دې ښځه راوستل، نو د مور او پلار په باره کې بیا دا رویه قایموي چې ټوخې شروع کړي دي، په معمولی خبره باندې مونږ ته غوسې کوي، نورې څه کار نشته دی، چړچړاپنې شروع کړی دی. د دې دپاره بندوبست پکار دی. څه بندوبست پکار دی؟ د دې کور نه ویستل پکار دي، ځکه اوس مونږ ته د دې ضرورت نشته. اولډ هاوس ته لیږل پکار دي. کوم چې د مغربي دنیا طریقه ده، نو هغه خپل مور او پلار د کور نه وباسي او د مشرانو د پاره حکومت هغه کم ځایونه چې جوړ کړي دي، نو التی کې دا ودیږي. بیا د دې انجام څه کیږي؟ انجام یې دی چې د دې په ژوند کې سکون نه وي، د دې په رزق کې برکت نه وي، په هر معامله کې دې ته مسائل پیدا کیږي. وجه څه ده؟ مور او پلار ته تکلیف رسول دی. دا خو د احترام او د عزت مخونه دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو بنیادم خپل د مور او پلار د خسته مخونو ته وګوري، د شفقت او د رحمت په نظر باندې ورته وګوري، نو دې ته د یو حج او د یو عمرې قبول شوي ثواب میلاویږي. تپوس کوونکې تپوس کوي، وی که یو کس ورته بار بار ګوري، نو آیا دې ته به جدا جدا ثواب میلاویږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ها، که یو کس ورته په ورځ کې 100 کرته هم وګوري، نو دې ته به د 100 حج او د 100 عمرو ثواب میلاویږي. نو عزتمندو زمون او ستاسو مور او پلار که ژوندي، نو هغې ته مونږ د شفقت په نظر باندې وګورو،
د هغې د ښایسته ښایسته مخونو مونږ زیارت وکړو، ځکه هغو خپل زیات وخت تیر کړی دی، زمونږ سره ډېر لږ وخت دی. بیا به دغه اوازونو پسې مونږ افسوس او ارمان کوو، خو دا اوازونه و بیا مونږ چرتې وانه ورو. نو د چا مور او پلار چې ژوندي پکار ده چې د هغې مونږ قدر وکړو، هغو ته مونږ د احترام او د عزت په نظر باندې وګورو. کم خلکم چې د مور او پلار عزت کړی دی، الله جل جلاله دا په دنیا کې ځلول دي. اویس قرنی یو مشهور تابعی دی، یو لوی بزرگ تیر شوی دی. مور بیماره وه، د هغې خدمت به یې کولو. حج ته د تلو اراده به یې وکړه، خو مور به وله اجازت نه ورکولو. د مور د خدمت د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت د هغې نه پاتې شوی. خو نبی علیه السلام د اویس قرنی په باره کې څه فرمایي؟ خپل صحابو ته وایي ای صحابو، حضرت عمر او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخاطب کړه، وی دا اویس قرنی به راځي د مدینې ته، چې کله هم تاسو د دې سره ملاقات وکئ نو د خپل ځان دپاره او زما د امت دپاره او په دې باندې دعا کوئ. د مور د خدمت د وجې نه الله جل جلاله هغه مستجاب الدعوات ګرځولی، چې د هغې متعلق پیغمبر دا خبره کوي چې کله تاسو د دې سره ملاقات وکئ نو د خپل ځان دپاره پې دعا کوئ، ځکه الله د دې دعا فوراً قبلوي. نو ای نوجوانانو، زه تاسو ته ویم که په دنیا کې عزت غواړئ، په دنیا کې لوی لوی مرتبې غواړئ، نو د خپل مور او پلار خدمت وکئ، نو دنیا به م ګلې ګلزار شي او آخرت به م ګلې گلزار شي. مونږ ګرځو په پیرانو پسې، یو کس پسې ځو بل کس پسې ځو، مونږ ته دوا وکړه، مونږ له وظیفه راکړه، دا مشکل مې دی، دا مشکل مې دی، دا مشکل مې دی. نو ای نوجوانه، زه تا ته ویم چې ستا په کور کې دوه ښایسته پیران موجود دي، دوه ښایسته بزرګان موجود دي، راشه د هغو خدمت وکړه، په خپو باندې وله زور وکړه، ښه خوراک وله راوړه، په ادب او احترام باندې ورسره خبرې وکړه، د هغو نه دعا واخله. زه ګورم چې څنګه بیا ستا دا مشکل نه حل کیږي. اویس قرنی دی چې صرف د مور خدمت یې کړی دی او الله جل جلاله وله د ولایت اعلی درجه ورکړل ده. خو کله چې مونږ د خپل مور او پلار خدمت ونه کړو، د دې ناقدري ونه کړو، د عزتمندو بیا هغه ځنکدن به مونږ ته ډېر زیات په سخته باندې راسي. یو کسو وفات کېدلو، روح ترې نه ختلو، څه ورځې پکې تېرې شوې، نبی علیه السلام رالی، تپوس یې وکړو، وی د دې په رشته دارو کې څوک ژوندي شته که نه؟ کسان وی څوک نشته. وی په مور او پلار کې څوک ژوندي شته که نه؟ وی فرمایل وی مور یې ژوندی ده. وی هغې ته اواز وکئ، مور یې راله. نو د مور نه یې تپوس وکړو چې د دې تا سره رویه څنګه وه؟ نو مور د هغې په باره کې ډېر بد رد ویله، چې په معمولی معمولی خبره باندې به جګړې وي، تنګول به. نو نبی علیه السلام ورته وی دا معاف که چې د دې نه دا روح په اسانه باندې وخیږي. نو هغې وی نه یې معاف کوم، زړه یې راله ډېر زیات ستړی کلی دی. نو نبی علیه السلام څه نوجوانانو ته حکم ورکړو چې لږ لرګي راټول کړئ. نو هغه بوډۍ ته تپوس کوي، وی څه دپاره یې راټولئ؟ وی د دې دپاره یې راټولوم چې اور بل کړم او دا پکې وسېځم. نو هغې وی نه، دا خو زما بچی دی، دا به ته څنګه سېځې؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې معمولی اور نه ته دا بچ کوې، دا که په داسې حالات کې وفات شو چې ته د دې نه ناراضه یې، نو دا به ډایرکټ جهنم ته ځي. نو عزتمندو، تر نن ورځه پورې
په ناخبرۍ کې زمونږ نه مور او پلار خفه شوي، مونږ د هغو بې عزتي کړي، د احترام او د شفقت په نظر باندې ورته نه کتلي، نو مونږ دا عزم او اراده وکړو چې راشو خپل مور او پلار رضا کو، د هغې خدمت وکړو، د هغې قدر وکړو. نو یقینا په دنیا کې زمونږ د پاره کامیابی ده او په آخرت کې زمونږ د پاره کامیابی ده. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. او د خپل مور او پلار د پاره همیشه د پاره دعا پکار ده چې الله په دې باندې داسې رحم وکا لکه څرنګه چې زما شومم او په بچپن کې دی زما باندې شفقت کړي او په ښه انداز باندې زما تربیت کړي. نو په هر وخت کې د خپل مور او پلار د پاره دعا پکار ده، د هر فرض مون ورستو د مور او پلار د پاره دعا پکار ده. نو یقینا الله جل جلاله به زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت خسته کی. دا سم چې ویله واورې دی الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله.